أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. دینه مخکې سورة ابراهیم او د هغې سره دا یو آیات باندې دیارلسمه سفارت نو هغه دا به اختتام ته ورسي. الله جل جلاله چې نو هغه دای کې کم کوتای شوی هغه دې راته معاف کړي. او دې سره سورة هجر او یو آیات بعد څوارلسمه سپارت چې نو هغه هم شروع کیږي. الله رب العزت چې نو هغه دا په خیر او اختتام سر ته ورسوي او کوم مقصود د پاره چې الله جل جلاله دا حاصل کړي الله دې هغه مقصد مونږ ته حاصل کړي. سورة هجر دا مکی سورت نه په ترتیب قرآنی سره دا سورت نو هغه د سورة ابراهیم نه وروسته د سورة النحل نه مخکې دی او په ترتیب نزولی سره دا سورت د سورة یوسف نه وروسته نازل شوی دی. سورة هجر دا سورت په ترتیب قرآنی سره 15 نمبر دی 15 نمبر دی او په ترتیب نزولی سره دا سورت نو هغه 54 نمبر دی. په دې سورت کې 99 آیاتونه دي، شپږ پکې رکوع دي او 654 پکې کلمات دي، 2770 پکې حروف دي. دا سورت هم تسمیت الکل به اسم الجز د قبیل نه دی ځکه هجر دا نو هغه د عربو کې ځای دی او دغه ځای کې قوم ثمود چې نو هغه آباد ولو او د هغوی باندې بیا د الله رب العزت عذاب راغلی نو د دغې په وجه باندې د هغوی تذکره پکې ده او د هجر ذکر پکې راغلی نو ځکه دې صورت ته صورت هجر وایي. ربط او مناسبت نو ما قبل سره ربط او مناسبت په دوو طریقو سره دی. مخکینی صورت کې چې نو هغه د قیامت ذکر و نو دې صورت کې هم د قیامت ذکر دی. دویم ربط چې نو هغه دا دی چې ما قبل صورت کې د قرآن پاک ذکر و هذا بلاغ للناس نو دې صورت کې هم د قرآن چې نو هغه ذکر کېږي تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. موضوع د دې صورت نو دعوت کې چې نو هغه کم مخالفینو ته مهلت ورکولی شي نو دا مهلت ورکول سنت الله دی، دا د الله جل جلاله طریقه ده، دا په هغې کې داخل دی چې مخالفین له الله رب العزت چې نو هغه مهلت ورکوي. الف لام را الله تعالی عالم دی په معنی د دې حروفو باندې. سو کرته مخکې موږ ویلو چې قرآن کې الله جل جلاله چې نو هغه کم آیتونه رالیږلي دا په دوه قسمه دي. یو قسم هغه دی چې دا هغه محکم دی، واضح المعنی واضح المراد وي، او دویم قسم هغه آیاتونه دي چې هغه متشابه دي. بیا متشابه چې نو هغه په دوه قسمه دي، یو هغه دی چې هغه معلوم المعنی مجهول المراد وي لکه ید الله ثم استوى علی العرش نو دا معنی معلومه ده خو مراد چې نو هغه مجهول دی. او دویم قسم هغه آیاتونه چې هغه متشابه دي، معنی هم مجهوله وي او مراد چې نو هغه هم مجهول وي. لکه حروف مقطعات څنګه چې بدی کې راغلی الف لام را دغه شان تقریبا 29 سورتونه شروع کې دا راغلي چې د الله نه ما سوا د دې علم نور د هیچا سره هم نشته او د دې ټولو نه ښکلې او اسانه ترجمه دا ده الله اعلم بمراده چې الله چې نو هغه پوهه دی د دې په معنی باندې. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین دا آیاتونه دی د کتاب د قرآن و قرآن مبین او د قرآن روخانه. نو د کتاب دو صفتونه ذکر شول، یو قرآن
او دویم مبین. نو د قرآن کې الله جل جلاله هر مسله هر یو حکم دا بالکل واضح چې دی نو هغه ذکر کړی دی. بیا د دغې مسایلو چې نو هغه څومره فروعات دي نو د هغې حضور علیه الصلاة والسلام بیا د ذکر کړی. لکه قرآن کې راځي اقیم الصلاة مونځ قائم کړئ. نو اوس د قرآن پوهه د قرآن سمجھ دا منحصر دی د حضور په احادیث مبارکه چې ته به د حضور حدیث منې نو اله به په قرآن پوهیږي، که د حضور حدیث نه منې نو په قرآن نشي پوهېدلی. او بیا دقه شانتې د حضور په حدیثو به اله پوهیږي چې کله ته فقه منې، که هغه فقه حنفیه ده، که هغه فقه شافیه ده، که حنابله ده او که مالکیه ده. نو بعضې خلک اکثر د دې نه چې نو هغه انکار کوي، خپله یې پوه نه. نو قرآن کې الله جل جلاله هر حکم واضح را لیږلی، خو د دغې وضاحت او تفصیل دا د الله پیغمبر په خپل احادیث مبارکه سره کړی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. الله رب العزت وایي ډېر ځله ربما دا چې نو هغه کله په معنی د ډېر راځي او کله په معنی چې نو هغه د قلیل د لږ راځي، دواړو معنو باندې چې نو هغه استعمالیږي. نو وایي ډېر ځله یود الذین کفروا غواړي به هغه کسان چې کافران دي لو کانوا مسلمین چې کاش چې موږ مسلمانان وي. اوس به دوی دا په کوم ځای کې وایي؟ نو تفاسیرو کې چې نو هغه ډېر شی اقوال ذکر کړي، ډېر شی زونه ذکر کړي چې په دې ځای کې به کوي. مختلف تفسیرونه شوي دي. یو تفسیر دا دی چې کله دوی زنکدن شروع شي، نو چې کله د انسان زنکدن شروع شي نو په دغه وخت کې د جبریل ملک الموت اسرائیل علیه السلام چې کله راشي سره چې نو هغه د نور معاونینو پرشتو نو دی چې وګوري چې ما خو اوسه پورې په دې ګناه کې زه مخته وم او په کفر یا شرک کې زه مخته وم، اوس د دې دغه سزا چې دی ویني نو بیا به یې دوی چې ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. دویمه چې نو هغه تفسیر دا کړی چې کله دوی په قبر کې کېښودلی شي او بیا د دغې نه وروستو د جهنم د طرف نه دوی ته کړکۍ کولاو شي نو دوی بیا په دغه وخت کې چې نو هغه افسوس وکړي، بیا به دوی چې نو هغه لو کانوا مسلمین کاش چې مونږ مسلمانان وي. دریم تفسیر چې نو هغه کړی دی وایي چې په محشر په ورځ باندې کله چې الله جل جلاله چې نو هغه محشر کې دا ټول خلک چې نو هغه راپاسي یو خپلې مخې ته ور دی حساب کتاب ورسره کوي، نو د ټولو نه اولنۍ تله چې نو هغه به ولګي د ایمان او د کفر. کم کسان چې مؤمنان دی هغه به د یو طرف ته شي او کم چې کافران دی هغه به بل طرف ته شي. نو دغه وخت کې بیا دوی افسوس وکړي. څلورم چې نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت دی، د هغې مفهوم دا دی علامه بغوی رحمت الله علیه چې نو هغه ذکر کړی دی. وایي چې کله چې نو هغه دوی جهنم ته لاړ شي نو بعضې مسلمانان کافران د مسلمانان ګنهګاران علیاذ بالله دوی چې کله چې نو هغه هم د کافرانو سره یو جهنم ته لاړ شي نو دا کافران به له په جهنم کې پیغور ورکي چې تاسو خو نو هغه مسلمانان نه وئ، تاسو خو به کلمه ویله، نو چې کله تاسو مسلمانان وئ او کلمه مو ویله ده نو تاسو زموږ سره اوس دلته څه ګورئ، ستاسو هغې کلمې تاسو له څه فایده درکړله، تاسو خو هم زموږ سره یو شانتې نو هغه په جهنم کې. نو دغه وخت کې به د الله جل جلاله رحمت راشي، الله به اعلان وکړي چې چا هم کلمه یو ځل ویلي د دې انسان پر اړه کې نو هغه د اوري د دانې په قدر ایمانی دا ټول چې نو هغه د جهنم نه را وباسئ. نو چې کله دا ټول د جهنم نه را وباسلی شي نو په دغه وخت کې به کافران افسوس وکړي، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش چې موږ هم په ژوند کې یو ځل دا کلمه ویلې وی او نن موږ د دې جهنم نه چې نو هغه آزاد شوي. علامه قتاده رحمه الله چې نو هغې تفسیر کړی دی، وایي دوی چې هر کله ته هر ځل چې نو هغه کله هم سخته اینی نو په هر سخته کې به دوی چې نو هغه دقه خبره کوي. لکه اوس هم که خیال مو کړی د چې اکثر یا رشته دار یا څوک داسې چې نو هغه نږدې راشي نو چې کله دوی څه سخته یا خوشحالي راځي نو د هغه تذکره به کوي، نو دوی به چې کله هم بیا تکلیف اینی نو په دغه تکلیف کې به نو هغه دوی څه کوي دقه خبره به کوي چې کاش مونږ ایمان راوړی. الله وایي ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلههم الامل فسوف یعلمون. پرېږ د دوی لره یاکل چې خوراک کوي ویتمتعوا او څه نو فایده اخلي. نو دې آیت نه معلومه دا شوله چې خوراک او څښاک کول او صرف په دنیا پسې انخطېدل، دنیا فایده چې نو هغه حاصلول دا کار د کافرانو دی.
د مسلمان چې نو هغه به دا کار نه وي. ځکه الله رب العزت دا صفت دا خاصیت د کافر ذکر کړو، ذرهم یاکلوا ویتمتعوا، پرېږده چې نو هغه د کافرانو چې دوی خوراک او څښاک کوي او د دنیا چې نو هغه منصوبې کوي د دې د ډېرولو په کوشش کې چې نو هغه لګېدلی، بس دغه د دوی چې نو هغه مشغله ده، په دې کې دوی پرېږده. مسلمان به چې نو هغه دنیا ګټي، داسې نه چې نه به یې ګټي. مخکې مونږ حدیث مبارکه چې نو هغه هم په دې باندې ویلول، نو مسلمان به یې ګټي، خو د مقصود دا به آخرت وي. دی به دغه دنیا چې نو د الله نه غافله کوي، دی به په دغه دنیا په ګټلو کې د الله د حکم نه، د الله د پیغمبر د طریقې نه غافله کېږي نه. د په وجود به هم د الله حکم او د الله د پیغمبر طریقه وي، او د په اړه کې به هم د الله حکم او د الله د پیغمبر طریقې، او دی به دنیا په طور د کفایت چې نو هغه ګټي، دومره به یې ګټي چې د ده لپاره کافي شي. دا نه چې بس د دنیا کونه د ځان نه راښکړی چې راجمه کم او بیا دې په خپله دقه شانتې لاړ شي. الله وایي دا خاصیت چې نو هغه دا طریقه دا د کافر ده. الله دې موږ دغې نه وساتي. نو ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلههم الامل، او په غفلت کې واساتي دوی لره دوی امیدونه، فسوف یعلمون، زر ده چې دوی ته به چې نو هغه پتو لګي. حدیث مبارکه کې نو هغه د الله پیغمبر څه وعید فرمایلی پای کسانو، وایي چا کې نو هغه څلور خصلت دی، دا سړی چې نو هغه بدبخته دی. نمبر 1 چې د دې سړی زړه چې د دې سړی د سترګو نه اوښکې نه بهیږي، د ځان نه یوازې الله ته کښېني او د خپل ګناهونه یاد کړي او د د سترګو نه چېرته اوښکه لا نړه، د زړه دې په خپل ځان باندې ویریږي. دویم هغه سړی چې د هغه زړه چې نو هغه سخت وي. الله دې موږ دغې نه وساتي. نن زموږ زړونه چې نو هغه سخت شوي بلکې مسخ شوي دي. قرآن اورو، احادیث اورو، واز نصیحت اورو، خو ذره برابر په مونږ کې نو هغه فرق نه راځي چې دا ګناه ما کولو دا به پرېښودل هم غواړي. نو د الله پیغمبر فرمایي دغه کس نو هغه خطرناک دی چې چا زړه چې نو هغه سخت شوی په ده کې ذره برابر چې نو هغه د نه راځي. او درېیم دا دی چې دی لوی لوی امیدونه چې نو هغه تړي. اوس مونږ وګورو مونږ نو هغه حالات کم روان یو، په کم ځای باندې چې نو هغه ولاړ یو، او اوس چې هم هر سړی په خپل اړه کې لږ ټې سوچ وکړو، امیدونه مې د کم ځای تړلي، د کمو خبرو چې نو هغه امیدونه مو تړلي دي، او د کمو خبرو سوچونه او فکرونه چې نو هغه کوم. او څلورم الله پیغمبر وایي چې دې سړی په زړه کې چې نو هغه د دنیا هرس و. نو کم سړی چې د دنیا هرس چې نو هغه کوي، د څلور خبرې چې نو هغه په چا کوي، دا انسان ناکامه دی. الله دې موږ دغې نه وساتي. وما اهلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم. الله مې موږ مخکې چې هم څو کله کړي دا مو آس نه دي، د هغوی دپاره یو نیټه وه، یو وخت نو هغه مقرر لیکلی شو. اوس څنګه وخت ولو؟ الله وایي کله چې هغه وخت رالو، ما تسبق من امة اجلها وما یستاخرون، یو امت نه د هغې نه یو ډله د هغې نه مخکې نه وړاندې کیدی شي او نه چې وروسته پاتې کیدی شي. بس کم ټایم په کم ساعت په کم ځای چې نو هغې لیکلی شوي، هم په هغې ټایم هم په هغې ساعت هم په هغې ځای باندې بدله چې نو هغه مرګ راځي، ذره برابر چې نو هغه په دې کې تاخیر نشي کیدی. وایي که دا انسان په دغه وخت کې نو هغه دا ټوله دنیا هم ورکول غواړي، خو دته به صرف او صرف فقط یو سیکنډ چې نو هغه د زما ستا په اصطلاح کې د ټولو نه قلیل ټایم دی، یو سیکنډ به د انسان ته مهلت چې نو هغه نه میلایږي. حدیث مبارکه کې الله پیغمبر فرمایي چې نو هغه من مات فقط قامت قیامته، چې سړی مړ شو بس د قیامت چې نو هغه شروع شو. الله وایي په هغې کې بیا یو ذره برابر وړاندېوالی او وروستوالی چې نو هغه نه کېږي. نو هغې نه مخکې توبه وباسل پکار دی، سړی توبه وباسي او بس کو کمی پورې به نو هغه 40 کاله چې نو هغه انسان ورسي او دی بیا هم توبهګار نشولو، د ده په وجود کې د ده په چې نو هغه په ژوند د ده په سیرت او صورت کې بدلون رانلو، د سړی د په خپل ځان ویریږي. الیاذ بالله اسنه چرته خاتمه چې نو ونشي په بل څه باندې. مخکې چې نو هغه په 13 درس کې ما یو حدیث ویلو، انشاءالله چې موقع مطابق هغه بیا راشي بیا به ویم. نو باید کې نو هغه دا چې 40 کاله دا کامل عمر دی، ځکه په 40 کاله په عمر کې الله رب العزت خپل پیغمبرانو له چې نو هغه نبوت ورکړ. اوس 40 کاله ته هم ورسي انسان او دی بیا هم بني ادم نه شو، د نه بیا تمه چې نو هغه مشکل. بهرحال نو الله وایي چې نو هغه کله د راشي نو بیا په دې کې یو ذره چې نو هغه نه مخکې کیدی شي او نه وروسته کیدی شي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم
شروع کوم د الله په نوم سره چې بے حده مهربان انتهایی رحم کونکی دی. الف لام را. الله تعالی عالم دی په معنی د دې حروف باندې. تلک آیت الکتاب کتاب دا جنانو آیاتونه دي د کتاب وقرآن مبین او د قرآن واضحه. ربما یود الذین کفروا ډیر زله بغواړي آی کسان چې کافران دي لو کانو مسلمین کاش چې دوی وې مسلمانان. ذرهم پرېږ د دوی لره یاکلو چې خوري وې تمتعوا فایده واخلي ویلههم الامل او په غفلت کې وساتي دوی لره امیدونه. فسوف یعلمون زرد چې دوی به پوه شي. وما اهلکنا او نه دي هلاک کړي مونږ من قرية یو کلیواله الا ولها کتاب معلوم مگر د هغوی دپاره یو نیټه لیکلی شوي مقرر شوي. ما تسبقو چې نشي وړاندې کېدی من امت یو امت یوه ډله اجلها د خپل مقرر وخت نه وما یستاخرون او نه وروسته پاتې کېدی شي.